مرګ نه پس خو سړی تر قیامت پورې مړ وي. دا خو ملایانو یوه لوبه جوړه کړې ده چې قبر ته لاړ شي بیا به دا کېږي او بیا به داسې وي او بیا به لړمونه وي ماران به وي دا وهل به وي دا غربول به وي دا به وي دا به وي دته بیا جنت ته سوړه کولاو وي جهنم ته به سوړه کولاو وي او بیا وي چې قیامت ورځ شي نو حساب کتاب به کېږي نه لکه چې 2 کروړه کاله یې وغربوي او په اور یې وسوځوي جهنم کې یې واچوي لړمانو باندې یې وچیچي د حساب کتاب بیا وروسته د څه شي ورسره کوي هغه خو هر څه نه تېر دی. په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو هلک مړو دلې ښخ کړو 18 ورځې پس اقربا یې راغله وې مونږ یې وباسو وړو یې ما نه یې تپوس وکړو مالبه یې وړئ بس ښخ دی وی چې نه قبر ته ورغله پرانیستو زم ورپسې لاړم چې لاړم دومره سپین هلک و چې لټه څه شی و د هغې په مخ چې را پرانیستو داسې تور و لکه تبخی څه شی او دا خوله یې دې وښکو ته راغلې وه دومره ارته وه او دا سترګې بوټې راوتې وې چې په دې پوزې پرتې او داسې حال و چې 3 ورځې ما روټۍ نه شوه خوړی. عزیزانو دا زما د لیدو خبر دا دلې دا باره دیره چې ده دا دې ځای کې 12 تقریبا 15 15 کالو خبره دلته مې جمعې مونځ کو په دې لاره تلم یو هلک مخې له راغی اوس هم د رامداس کې ژوندی دی ویاله دلته یو قبر سوری شوی دی او پکې مړی دی ورغلم چې ورغلمه لاندې مې چې وکته دومره سوری دی او پکې سپین کفن کې مړی پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خښتو جوړو نو هغه خښتې ماوارې شوې وې دومره زمانه پې تېره زم لاندې ډورۍ ته کوشم سوری هم چې لږ ارد کو ډېر ښکلی او ښایسته زلمی پې پروت و دا ویښته یې داسې دا زلفې غوندې په دې غوږونو او په دې مخ را پرتې لرې نه خو مې ښه وکتو خو سودا مې دا شو چې داسې پوږ دی پکې به ګلیو شوی دا سړو ته مې وویل چې هلکه تاسو زما دا لاس او خپه ونیسئ زه لاس ور وړم هسې نه که دې قبر زه رانیومه نو زر مې را ډچ وهئ داسې دام د اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وایم هغې زما دا لاس او خپه داسې ونیوه ما لاس وردننه کړ چې وردننه مې کو په دې مخ مې ورته لاس ووالو کفن مې وکتو پاس پې قبر اوار شوی او دومره زمانه تېره وه او دا مړی داسې پروت و تا به وایې ریخم څه شی بلکل لاسونه سینه مخ پوزه لاس مې پې ښه ووالو کفن یې داسې و تا به وایې اوس دې د بجاز د دکان نه راوړي داسې هم پکې دي ام په دغه هدیره دیو ځای نه مازدیګر تلمه زما کور رامداس کې و دلې به مې چې جمعې مونځ کو نو د دې هدیرې په لاره به داسې رامداس په دغه ځای کې مړی رایستو 8 ورځې پس څه پې کوئ وی ګنداو ته یې وی مه کوئ هلکه وی نه یو ساعت زه م ودرېدم تماشې ته ما ته دا سودا یي چې ودرېدم خو چې ړومبی خښته را لرې کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راووته چې تیاره یې جوړه او په خدای باور وکړئ چې داسې اوازونه یې کول لکه د هلیکاپټر چې بس ټول سړي بېهوشه شو او مام چې هغه منډه ونیوه نو په رامداس کې مې ساه واخیسته او بیا یې زر ورپسې خښتې ولګولې عزیزانو عرض مې دا و چې دې ځمکې لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم شته زما عزیزانو دا معجزه وه د عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه وه د عیسی علیه السلام
یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کولو وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیہ السلام را ژوندې کوې څه تکلیف دې درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور مور ته څه چغې وهې وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندې وم ما به چې وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو اوس هم ډېر تکلیف کې یم که چېرته مور راته قربان اواز مور ډېر زورور شو د دې قوم د بد ورځو یو لویه وجه دا هم ده چې دوی د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وقت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړوکی یم او په مهربانۍ لوی کړی یم څنګه چې زه وړوکی دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم اے اللہ داسې رحم زما दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।